ما څه چلو کړو چې ما دي ته په دې انیشل ریکوایرمنٹ فایل کې ما دا سچویشن وضاحت وکړو. ٹھیک ده دیکھو نن سم خلاوي ډېر ټایم اخلي. कीबोर्ड न दे लगी दे कीबोर्ड कार न कही सही है उसे कार शुरू ورسره والا کنه نو ما دي ته ټول ناول پدې کې خپل الفاظ لیکل چې یار گارمنټ سٹور دے مختلف کمپنیز دی اغینه دے پروډکټس پرچیز کوي خو دې گارمنټ سٹور یو برانچ نه دی ملټیپل برانچز دي ایک دا ټو مینټین سٹاک اف ایوری برانچ دا ما اگر ریکوایرمنټس وضاحت وکړو. ٹھیک ده دغه ریکوایرمنټس په بنیاد باندې بیا موږ څه چلو کړو موږ یو بل ایم ایس ورډ فایل جوړ کړو او په هغه کې موږ ټیبل جوړ کړی چې یار یوزر ټایپس به یو ټیبل وي یوزرز به یو ټیبل وي په دې یوزر ټیبل کې به یوزر ټایپ آی ډي فورن کی وي برانچز ده آئی ڈی برانچ نیم ایڈریس فون نمبر دې باندې دوه درې ورځې ډسکشن وشو. دې چې کومه غلطیانې کړې وي هغه موږ هم په دې ایم ایس ورډ کې ټیک کړې. دغه شانتي سپلایر دی سیلمین دی پروډکټس پروډکټ دی نو هغې کې پروډکټ نیم دی ډسکرپشن پرچیز پرایس سیل پرایس سپلایر آئی ډي کم سپلایر نه دا پروډکټ موږ راغواړو. بعض اوقات دا سافټویر به چې څوک استعمالوي هغه به د خپلې مرضۍ سیل پرایس ورکړي. بعض اوقات وایي چې ماته سیل پرایس نه معلوم ماته مارک اپ معلوم وي چې 20% یا 30% یا 40%. نو پرچیز پرایس به زه انټر کوم مارک اپ به انټر کم نو سافټویر به د دې مارک اپ په بنیاد باندې یعنی فرض په 40% دی 40% دی نو پرچیز پرایس باندې به 40% پروفټ کیلکولیټ کی پرچیز پرایس سره به پلس کی ماته به وایي چې سیل پرایس دومره جوړیږي نو بس هغه به خپل واخلي. ٹھیک ده سٹاک اوس سٹاک والا ټیبل ته ما سٹاک نوم نه دی ورکړی ما ورته نوم ورکړی دی برانچ سٹاک ولې چې ملټیپل برانچز دي نو د هر یو برانچ سٹاک به ځان ځان نه مینټین کیږي یعنی برانچ آئی ډي کم یو برانچ دی پروډکټ آئی ډي ایسه ده مثال په تور دی کې به انټری داسې کیږي چې 1 branch id दे 3 product id दे 1 available quantity दे 100 2 branch id दे 1 product मखजा product id दे 1 यानी हमारा प्रोडक्ट दे हो ब्रांच नंबर 1 की दे available quantity दे 50 यानी प्रोडक्ट id डुप्लीकेट की देशी टिक शो او دې ټیبل کې به موږ داسې کار نه کوو چې برانچ هم سیم وي او پروډکټ هم سیم وي دا کیسه به نه ٹھیک ده برانچ آئی ډي ریپیټ کېدی شي پروډکټ آئی ډي هم ریپیټ کېدی شي خو د دې دواړو کمبینیشن به یونیک وي د برانچ آئی ډي او د پروډکټ آئی ډي کمبینیشن به یونیک وي. زه هم تر اغله دا مې ریډ کړو it is not possible یعنی داسې به نه وي. ٹھیک ده او دغه حساب سره مونږ دا ټولې ټیبلې په ایم ایس ورډ کې ډیزاین کړئ. ٹھیک ده نو دا زموږ ډیټابیس ډیزایننګ والا فیز دی. دې نه پس به اوس دا مای ایس کیو ایل کې ډیزاین کیږي. نو مای ایس کیو ایل کې بیا موږ څه چلو کړو گارمنټ سٹور د ټولې ټیبلې جوړې کړې. مونږ کم ځای ښه عزیز الرحمن ټولې ټیبلې جوړې کړې وي
خو مسله سوا مسله دا وا چې دا سیز فائنل نه و دی کې مسټیکس وو ماته نه دا ډیماند کړو چې ټول نه اول به دا فایل کمپلیټ کوو چې دا کمپلیټ شي زه اپروو کوم چې او دا ټیک دی بیا به ټیبل یې جوړو زما د اپروول نه پهله د ټیبل یې جوړې کړې نو اوس بیا موږ څه چلو کړو بیا موږ 1 by 1 یو ټیبل سټډي کوو او ډیټابیس سره کمپیر کوو چې کم صحیح دی نو بس ټیک دی چې کم کې فرق دی څه مسله ده مسله به ریموو کوو ټیک ده نو زمونږ کم ځای پورې دا شوی نور پاتې مو کړل تاسو پرونه نور خپل وکړل ټیک شوه سپلایرز پورې شوي وو سپلایرز کنټرول سره مې کلیک کو زه به چک کم سپلایر نیم ایڈریس فون نمبر ٹھیک شو دا اوکے دے اس بزرا شم سپلایر نه پس دے سیلمین تا سره سیلمین ولا سټیبل دی دا دی نه دا دی سیلمین स्ट्रक्चर आईडी ब्रांच आईडी सेलमैन नेम एड्रेस फोन नंबर परसेंटेज दिलते की सदे आईडी सेलमैन नेम एड्रेस ब्रांच आईडी ब्रांच आईडी सेलमैन नेम एड्रेस फोन नंबर दिलते से शायद फोन नंबर फादर नेम निश्ता दे हाँ नदी दे ऐड करे دا پاتې د سیده نور ټول مو کړی ما نورم اوس ګورم خیر دی اوس زه ورته وایم چې آلټر ټیبل یعنی ټیبل نقشې کې څه تغیرات راوستل غواړم کم یو ټیبل سیلمین ایڈ کالم یو نوے کالم ورکی ایڈ کوو کالم نامه صدا فادر نیم سشے دے وارچار 30 دے لیٹ سے not null ٹھیک شو دا یو کالم ورکی ورته نو چې ایڈ کا आफ्टर परसेंटेज बल्कि बाय डिफॉल्ट दे लांदे ऐड कई टिक शो फादर नेम ने बाद से शायद जेंडर दे जोर तमामा अल्टर टेबल सेलमैन ऐड कॉलम जेंडर 6 टिक शो دا کالم به ایڈ شي بل بس چلوي CNIC پاسپورت परसेंटेज اوشته ده alter table is add column CNIC passport the book varchar 20 ठीक है बल से शायद لازم کې دي چې اول یو کې ایگزیکیوټ کوم بیا بل ایگزیکیوټ کوم بل زه ایمیجن ټول په یو ځای ډیزاین ټیک ده څه پریشانه خبره نشته دینه پس بیا څه شه پرسنټیج خوشته از اکټیو تا سره دې کې خو از اکټیو نشته ده از اکټیو خدا په ورچار نوی دنی انټ 1 بوي not null default 1 ठीक है बल पर किससे कम है दे
inserted by user ID insertion date time دا دوه مې کاپی کړو integer 11 not null بل څه شی دی insertion date time date time ٹھیک شو ختم شو اوس ما څه ضرور چې ما دا ټول کیوریز کاپی کړو دا مې ایگزیکیوټ کړو ټول سکسسفلی وشو دوباره راغلم سیلمنٹ ټیبل ته سټرکچر ماته ټول سیزونه شو کړو برابر شو کیسه زه راغلم د کیوریز والا فایل ته هغه کیوریز مې تا دپاره دلته کې پیسټ کړو کلیر شو ته به څنګه سیټ کړي لکه ما سیلمنټ سره چې په ترتیب راځي هملته نه 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 دا حرکت به نه کې دا حرکت به نه کې د کومه خبره وکړه په دې پوه شوې ما د نه هېڅ هم نه دي ډیمانډ کړي ما درته صرف ووایي چې ستاسو د یادداشت دپاره دا کیوریز په یو خاص ترتیب کې ګوره دې ځای پورې د کار کړی و دې ځای پورې ټیک شوه دې ځای نه پس ما کار شروع کړو صحیح ده او ما په خاص ترتیب سره ورپسې سټپ بای سټپ ټول دې ترتیب کې را روان یم ما ټول کیوریز دې فایل کې پیسټ کړي که ته دا کیوریز راواخلې هلته رن کې ځان سره تا سره به ټول ډیټا بیس جوړ شي دی ما د نه اړو هېڅ نه دي ډیمانډ کړي دی خپله طرف نه وایي وایي زه به بیا سیټ کړم نو څه شی به سیټ کړي دی وایي چې زه به دا سیټینګ وکړم چې دا چونکې سیلمین والا کیوریز دي دا به زه دې ځای نه کټ کړم او چې سیلمین ټیبل کوم ځای کې جوړ شوی دی هغې نه لاندې به پیسټ کړم ټیک ده ما پې پابندي ولګوله چې دا سیټینګ به نه کوې ولې ځکه چې دا خو موږ دوباره کې اخ کړي دا ایگزیسټ چینجز کېدای شي چې په دې الټر کیوري کې ما فارن کی لګولې وي او فارن کی ولا پرایمري کی په دې ټیبل کې پرته وي او دا کیوري ته بره وخېږي نو لا خو به دا نه ایگزیکیوټ شوي چې بل سړی دا ایگزیکیوټ کړي نه به وایي چې یاره دا فارن کی خو نشي جوړېدی نو د دې هم دا ترتیب دی ټیک ده ترتیب به نه خرابې که یو ډیټابیس غلط هم جوړ شو نو خیر دی بیا لاندې راځه فایل کې تا ته به ایگزیکیوشن کې بیا پرابلم نه وي دا خبره کلیر شوه اوس د باندې فارن کی کنسټرنټ لګو under table Selman add constraint sashay foreign key underscore Selman inserted by user ID branch ID माने लगे दे लेते हैं कना foreign key inserted by user ID references users ID structure branch ID क्लियर हो गया ठीक है नो दा किसा बराबर अशवा उस दा ओके शो देखिस मसला निश्चित है ठीक है
ठीक है, उस बरशु प्रोडक्ट्स था। वेरी गुड। फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर ये फर्स्ट चाइल्ड कहाँ से सीखा? उसी इंस्पेक्ट एलिमेंट से देखोगे प्रोडक्ट्स पहले आईडी सप्लायर आईडी प्रोडक्ट नेम आईडी सप्लायर आईडी प्रोडक्ट नेम या खुदा टेबल सेट खुदा को मुताबिक वेरी गुड। ये चीज़ें अब भी शेयर करें। अब यहाँ पर कहाँ तक पहुँचा कम दिखाएंगे यहाँ तक किया। ये आया है कि इतनी एक पीढ़ी यहाँ पर मिलती है। आईडी सप्लायर आईडी डैशता और प्रोसेस शेदे प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ना दी तरतीब सर रजू च पतो लगी ची कमी ऊपर के पाती कीगी सेल प्राइस या परचेज प्राइस मुने दे मोल्टा जोड़ करी थी सर ये एडिट करना फोने दा जोड़ करना टेबल खैर दे पॉजिटिव खुदा यो खबर याद साथई परunta विलियम शेर दा कॉलम ज देना पस जोड़ो मो देना पस जोड़ो मो दा ता तखकारी पदी शक्ल की د دې دا مطلب نه دی پهله نه خبره خدا ده چې دا ډیټابیس چرته جوړ شوی دی چې زه دلته ورته وایم SQL چې create database obed او go डेटाबेस जोड़ शो दिल तक हम द डेटाबेस नाम रागला दा ओबेद दा चरते जोड़ शो सर्वर बाने को जोड़ शो मौजूदा सूरत हाल की दा लैपटॉप दा क्लाइंट हम दे सर्वर हम दे उस सर्वर के दन नबी चरते जोड़ शो دا خو زمخ کې روانه مو بنیادی ته پوزونه مې ډکړی نه دي تاسو سرور دې نه ماسکیل نه زم په اصل کې سافټ ویر نامه ده داس از د مای اس کیو ال ٹھیک ده دلته راشه ماسکیل سی کې پروت ده डी کې پروت ده مخل زم سرور دې چرته انسټال کړه سی کې به نشته ده वेब कनो पांच बनाए हैं ज्यादा सर्वर है जम सर्वर कोडिंग शामिल है इसमें हाईलाइट करो देर स्टार्ट कर सी ऐप अजीज रहमान दा खबर इसमें अब पांच कॉलम्स बनाए हैं ज्यादा बनाए हैं अब ज्यादा माशा खुदा अरे कल इंस्टॉल करे कैसे दिख रही कल से ले वंजी दा हां और इसमें ऑलरेडी दो तो रो में वो कर लिए सी पहले टीएस में एक कॉलम तीसरी टीएस में प्रोग्राम फाइल्स और दरमियान वाली टीएस में पांच कॉलम तो टोटल कितने हो गए 7 कॉलम लेकिन नजर कौन से आ रहे हैं उस पर बनाए जवान में कितने थे 7 बने हुए ठीक है अब दूसरी क्या रखे कि इसके पास वो कंप्लीट हो गए पीडी जो मिसिंग है वापस है ब्राउज़र में अब ये जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा है ये मिसिंग होगा ये कैसे फिल होगा खैर दे दा डिस्कशन की खबर रोजी उस बार पैदाश की कर दे मैं प्रकार लगोले दे ठीक है जो दूसरी टीआर है उसके अंदर एबीसी का ऊपर करो जरा हाईलाइट करो ये वाला हाँ दूसरी रो जो है ये 3 दफा इसमें एबीसी लिखा है ब्राउज़र में आके देखें एबीसी कहाँ नेक्स्ट टाइम शमात सुमरम स्टूडेंट्स राजी या बटोल पोई ये दोबारा 3 आ रहा है
چې مال راځي نو چې بل ځای کې کلاس نه وي یا د اول هغه ځای کې کلاس ختموي بیا د مال راځي. بله خبره به په دې باندې پوهېږي چې اوریکل موږ سره هم شته. مخکې ما سره بل کس اویلیبل نه و، زه یوازې وم. اوس ما سره کس اویلیبل دی او انشاءالله چې کوم د اوریکل کې شفیق صاحب مشهور دی، نو ډاوټ د هغې خپل ځای دی، خو زمونږ کار به انشاءالله چې د هغې نه بهتر وي. څنګه په پی ایچ پي او د نورو سیزونو کې زمونږ کار الحمدلله ډېرو نه ښه دی، نو اوریکل کې به هم ډېرو نه ښه وي. ها 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 صحیح ده. तो फिर 100 करने में तो 60 में بهرحال دا جوړ شو. سی کې ما بخل نشته ده، دا ډی کې ده. बाहर नहीं है क्यों? ये इसमें जो गलत रो स्पैन और कॉलम स्पैन दिया है, जो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे कैसे स्पैन करेगा? ठीक है, अब आप RAM control panel DPHP-SRC अभी देखो फिर वैसे का वैसे अब छः करें DPHP-SRC चल रहा है ठीक शो. उस زیم سرور سے چلو کو هغه یو سافټویر دی فقط بدري کارونه کوي. پهلنې کار هغه دا وي چې مای اس کیو ایل انسټال کی، بل اپاچی سرور انسټال کی. اپاچی سرور څه شی دی؟ دا بیا موږ پی ایچ پی شروع کو بیا بدر دی وضاحت کوم دینه بغیر هغه کا پی ایچ پی کوډ نه ایگزیکیوټ کیږي. اپاچی سرور انټرپریټر دی ستاسو پی ایچ پی کوډ لپاره. څنګه چې ته جاوا والا پروګرام د جی ډی کې نه بغیر نشي رن کولای، دغه شانتي د پی ایچ پی کوډ اپاچی نه بغیر نه رن کیږي. مای ایس کیو ایل ډیټابیس دی، پی ایچ پی مای ایڈمن دی کې د پورا دا ویب سایټ یې ده چې یار ته دې طریقې سره استعمالولی شي ډیټابیس. کني نو زه ټرمینل نه استعمالولی شم، ټیک ده، که ما سره دا جی وای نه وي، ټیک ده. او چې په پی ایچ پی کې کم یو ویب سایټ جوړه سم کې نو ایچ ټی ډاکس کې دنه ورته پروجیکټ جوړه بیا به مخکې خبره کوو. دنیا به د دې ځای نه اپاچی سرور ته پته ده چې زه به ایچ ټی ډاکس کې دنه پروجیکټ نامه ګورم او بیا به ایگزیکیوټ کوم. صحیح ده. دلته راشه مای اس کیو ایل ته زمونږ کار دی سره دی. مای اس کیو ایل کې یو فولډر دی بیک اپ، یو بن، یو ډیټا. ما ډیټا باندې کلیک کړو، ډیټا کې عبید په نوم باندې فولډر جوړ شوی دی. خو دې سیزونو سره به چھیڑ نه کوئ، دا نه چې سبا پکې څه تبدیلي تغیرات راولئ. دا دې خراب کړو نو دلته کې به دا سیز به خراب شي. نو اصل دا نه دی، دا هسې تا ته هغه ویو درکوي، اصل سیز دا دی. ٹھیک ده. نو عبید په نوم سره دا ډیټابیس جوړ شو. چونکې خالی دی فی الحال نور څه پکې نشته، مونږ به راشو د ایگزام مینجمنٹ سسٹم لیٹ سے برانچز، کلاس سبجیکٹ، کلاسز، ایگزام ټایپس، مارکس اوبټین، هغه ټولې ټیبلې دلته جوړې شوي دي، خو په هغه شکل کې نه دي چې کوم هلته مونږ ته ښکاري. دلته څه شی دی؟ سیکشن ډاټ اف آر ایم، سیکشن ډاټ آئی بی ډي. ٹھیک ده. نو ډیټابیس مستا سرور کې په هارد ډیسک باندې پروت دي، ټمپرری میموري کې نه وي، پرمننٹ میموري کې وي. که پرمننٹ کې نه نو سبا به تاسو څنګه ښکارېدو. بل د ډیټابیس مقصد دا دی چې د ډیټا سٹور کړي. نو چې ته سبا راشي بیا سیسټم آن کې او پرونه ډیټا الوتی وي، نو بیا کوم خبره نه ده که نه، هغه ټوله ډیټا هم په هارد ډیسک باندې سیو کېږي. ٹھیک ده. چې دا هارد ډیسک ډک شي بیا به مسله جوړوي چې یار اوس مسله ده. ٹھیک ده. ښه. نو زمونږ ایزمشن څه دی؟ بلپن شته چا سره؟ اوس دا ایگزام مینجمنٹ سسٹم دی، دی کې به برانچز دا یو ټیبل دی فرض کا. ٹھیک شو. آئی ڈی، برانچ نیم، ایڈریس، فون نمبر، سلور کالمونه دي. ٹھیک ده. تا په دې ترتیب کې ټیبل جوړ کړی دی.
ٹھیک شو نو تاسره دلته کې branches.frm او branches.ibd frm کې د سټرکچر پروت وي او ibd کې د ډیټا پروت وي نو ضروری نه ده چې په هارد ډیسک باندې دا چې د کوم ټیبل جوړ کړی دی فزیکل دا هم په دې سټرکچر کې وي ضروری نه ده چې په دې ترتیب کې وي کېدای شي چې د آی ډي وي او بیا ایډریس وي او بیا فون نمبر وي اخر کې برانچ نیم وي اده د خپل ترتیب دی د خپل مینیج کوي عمده خبره ده یا عمده وجه ده چې کله ته انزرټ کیوري را لګي انزرټ انټو برانچز چې برانچز ټیبل کې ډیټا انزرټ کا کوم کالمونو کې برانچ نیم ایڈریس فون نمبر دغه یو ملګری ته نه ښکاري انزرټ کیوري کې موږ څه لیکو انزرټ انټو برانچز برانچ نیم ایڈریس فون نمبر بیا لیکو چې ویلیوز برانچ نیم کابل برانچ لیٹس سے ایڈریس ABC phone number 096 whatsoever database تا باندې دا پابندي لګئی چې دا کالمونه تا کم ترتیب کې مشخص کړی دي ویلیوز کې هم ډیټا اوماغه ترتیب کې راکې یعنی پہلے نے برانچ نیم دینو دلته کې برانچ نیم راکا ایڈریس راکا نو ایڈریس والا ویلیو فون نمبر نو فون نمبر کته دا فون نمبر والا ویلیو دی خورا وړه دا ABC دی خورا وړه نو ABC په فون نمبر په ایڈریس کې سٹور شي ABC په فون نمبر کې سٹور شي او کله ډاټا به چینج بیا غوښنه بیا به ایرر ورکی نو کدا ترتیب ته مخ کې رستو کې نو خیر دی کته دا ایڈریس په لیکي او برانچ نیم رستو لیکي بیا دلته کوم ډیټا هغه ترتیب سره مخ کې رستو کا نو دی باندې ډیټابیس نه پریشان کیږي ولې چې هغه ته پته ده چې ما د خپل مرزه مطابق ګډ وډ ترتیب سره یې کیدي نو د دې کالم نیم په بنیاد باندې زی اغاز کې بیا ډیټا سیو کی هر څه د ترتیب دی دا خبره کلیئر څه پریشانی ها موږ دا کیسه کم ځای نه شروع کړې و مونږ ډیټابیس کوم ځای ډیټابیس کې سٹور اخو ټیک ده دې خبرې له ولې راغلو د برانچ نیم ته لاړو او مونږ داسې کار کول چې پروډکټس کې مونږ دا قتل چې پروډکټس ټیبل کې کم کالمونه مونږ سره شته او کم نشته نو هغه کې ماته دا خبره راځي د شو چې یار زه د دې په ترتیب سره زم او دا MS Word والا فایل موډیفای کوم خو ماته دا خبره راځي د شو چې د دې خبره وضاحت ضروری دی چې دا کم ترتیب دی دا تا تخکاری حقیقت کې په هارد ډیسک باندې ضروری نه ده چې دا په دې ترتیب کې وي ٹھیک ده او دا ته چې دلته ولیکي چې ID auto increment نو دې په خپل یو اضافه کوي مخکې نو دې یاد څنګه ساتي چې دا اخیری 10 پورې رسیدلې ده اوس کراغلو انزرټ کیوري نو 11 باور کوم دا موږ ځان سره سورس بیس it means چې د خپل انټرنل پورا یو میکانیزم دی پورا یو ارکیټیکچر دی چې هغه هر یو وضاحت ځان سره یاد ساتي د دې ټیبل والا آټو انکریمنٹ اخیری ویلیو دادا چې بل راشي نو دې سره به 1 پلس کم الته به ور واچوم دې ډیټابیس کې دا بل ټیبل دی د آټو انکریمنٹ اخیری ویلیو دادا دې همیشه لاست ویلیو ځان سره سٹور کوي کلیر شو فورن کی کنسټرنټ موږ دا خبره کړې ده چې په یو ټیبل باندې فورن کی لګېدلی وي هغه ته یو انزرټ رو راشي نو دې وګوري چې دا سپلایر آی ډي دلته رالو 1 یا 2 سپلایرز والا ټیبل کې دا په آی ډي کالم کې دا 1 یا 2 شته او کنيشته کنوي نو ایرر باور کی او کوي نو دلته به ایکسپټ کی دا به څوک چیک کوي دا بم دا بیک اند کوم سورس نو اټ مینز چې دا مای اس کیو ال چې دا دومره 50 MB 60 MB زینی ولې ده نو دا صرف مقصد دا نه دی چې موږ دا ټیبل جوړ کړو هغه کې ډیر سي زونه دي چې هغه
प्राते दी उधर बिहाइंड द सीन चलेगी लगी थी ठीक ना हाँ तो वापस खुलकर तरह जूम कम से तरह से दिलियो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेल प्राइस परचेज सेल प्राइस बिया वर्पसे सेल प्राइस दे बिया पर आओ द सेल प्राइस और परचेज प्राइस उल्टाऊ नो माता तो विल चिकार दे गलत कड़े देता विल दा बिया रुस्तो माता रायत सुनो खो बिया माता दा खबर रायत शो च आओ दा तरतीब जरूरी न दे दा कम खबर बदावी चित्त दा सिजुना पर तरतीब क्यों लिखे चिता तो को पता ही तो कोने कंफ्यूज कीगी को का तरतीब की नवी नो दा परेशान खबर निश्ता नो आगे वजना मा दा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर वजाहत को क्लियर शो सेल प्राइस परचेज प्राइस सेल प्राइस बिया से शे दे बिया परचेज प्राइस दे बिया मार्कअप इन्वर्टेड बाय इन्वर्शन डेट टाइम मार्कअप बजदा को टिकते टिक शो ब्रांच स्टॉक आईडी ब्रांच आईडी प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल क्वांटिटी ब्रांच स्टॉक आईडी प्रोडक्ट आईडी ब्रांच आईडी अवेलेबल क्वांटिटी उस ब्रांच आईडी बने प्रोडक्ट आईडी बने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगे दे ब्रांच आईडी बांधे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगे दे को पदी द्वाड़ो बने कंपोजिट की न दे लगे दे सशे कंपोजिट की से तो वही मदर तो which the date वाड़ो combination ब unique वी दासिने शी के दे छे यो सीज वन यो जल रागले दे पदी टेबल की जदा न वाड़म ज वाड़म छे दोबारा दासे रानशी यो सीज बो के खामा डिफरेंट वी नदा पाबंदी बसंगे लगोम का डेवलपर न कोडिंग की गलती शो दा से गलत डेटा रो ले गले नो फिलहाल जमु टेबल ब दा रो एक्सेप्ट कई दा चिकम मा रेड कड़े दा फिलहाल स्ता दा टेबल ब दा गलत डेटा एक्सेप्ट कई ठीक है दे दे पर बतवर तवे चार्टर टेबल ब्रांच स्टॉक ऐड यूनिक कंस्टेंट ओला गवा खुद चाबांदे ओला गवा प्रोडक्ट आईडी कामा ब्रांच आईडी पदवाड़ो पर बियल न लगे पैरेंथेसिस की में गियर कड़ा दाव गो रही यूनिक और पैरेंथेसिस की गियर दे द्वाड़ो कॉम्बिनेशन यूनिक दे न दा उस शो कंपोजिट की क्लियर शो हाँ पहले से शेद है डेली सेल्स आईडी ब्रांच आईडी ट्रांजैक्शन डेट इंसर्टेड बाय यूजर आईडी इंसर्शन डेट डेली सेल डिटेल्स 2 4 6 8 10 कॉलम ने दी डेली सेल डिटेल्स ठीक है आईडी डेली सेल आईडी सेलमैन आईडी प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी आईडी डेली सेल आईडी सेलमैन आईडी प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी हाँ ऐसे शायद परचेज प्राइस सेल प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अमाउंट नेट अमाउंट ठीक है देखो परफेक्ट थे ठीक है और देना बाद जैसे शायद है सेलमैन सैलरीज आईडी सेलमैन आईडी फ्रॉम डेट टू डेट टोटल सेल सेलमैन सैलरीज आईडी inserted by user ID सेलमैन आईडी फ्रॉम डेट टू डेट टोटल सेल
सैलरी परसेंटेज सैलरी अमाउंट इंडक्शन डेट टाइम ठीक है बस दा को शो कंप्लीट ठीक है उस से चल गुम शे दा कम से किदा किसा शुरू होता वेब देखिए एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल दा किसा खत्म हुआ ठीक है रैम डेटाबेस बस भी सर बीच लग सकती कार पकड़ी शिकार पे गिडीर हुई हाँ कार पकड़ी The structure is complex, sir. कॉम्प्लेक्स भी Change the relationship. हाँ जब आगे बाने से पूरा फारी को मनो दा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बांधते ठीक है बस बे बागा सबा डिस्कस को फहम दा केमिकल फैक्ट्री दा मूंग यो प्रोजेक्ट कड़े हो दावे रिक्वायरमेंट्स को यो पेज बाने दा से शक्ल पूरी कम शेयर तासो पे बांधे और रसी गई आओ बेबा सब आगे मैंने डिस्कशन को ठीक शो हाँ दी मलगरो सर फारियो का अजीजुर रहमान सर इंशाल्लाह दी 10 जुन वरद वजाहत का